ما معراج کې یوه ښځه وغوندې کړې وه و لاندې نه اور ورته لګېدلې و مغزي ښځه ولې ده د محشر کې په خپلې سینې باندې معراج کې یوه بل قسم ته ښځه ولیدله ژبې باندې کړې وه ما داسې ښځه ولیدله چې په خپلو پښو باندې کړې وه تانور من نار د اور حسین دلته ژاړي حسین همدا درس تاته دیر کو زهرا بیبی زینب خپل چادر قربان کو اندی دپاره چې ته زنانه بازار ته راوباسه سینې زني په وکړه مولودی چې دخلت وفاطمه علی رسول الله رسول الله یوه ورځې باندې کمرې کې و زه و زهرا ورننوتلو فوجدته يبكي بكاء شديدا یی چې وملیدلو رسول الله د ډېر کلاکه کلاکه ژاړي پوښتنه مونه وکړه فقلت فداک بودنه قربان شو یا رسول الله څه شي واجې نه ژاړي ویلې ژاړي ودې یا علي بېګا شپې زه جبرائیل سره معراج ته لاړلم فرأيت من امتي النساء في عذاب شدید ما خپل امت والا څو ښځې ولیدلې چې هغوی ډېر مصیبات کې مبتلا وي هغه تکلیفو کې عذابو کې ښځې مبتلا وي دې وجې نه هغه امت ته د زه ژاړم هغو ښځو ته د زه ژاړم بیبي د ورنه پوښتنه کوه یا رسول الله کوم رقم ښځې د ولیدي میاندو خویندو ته یې مو عرض دا حدیث نن ښه واوره ښه خلاص و بېګو سره تاسو دا حدیث یم څو رقم ښځې رسول الله معراج کې ولیدلې ورته یې د رسول الله رأیت امرأة معلقة بشعرها وكان يغلي دماغ رأسها ما معراج کې یوه ښځه ولیدله چې ویښتو باندې کړې وه و لاندې نه اور ورته لګېدلی و مغزي خوټېدل بیا دې رسول الله ورأيت امرأة معلقة بلسانها یا علی ما معراج کې یوه بل قسم ته ښځه ولیدله ژبې باندې کړې وه والحمیم یصب فی حلقها و هغه لاوه چې تاسو ټي وي کې لیدلي کله غار مچ والکینوس ورته یې انګلیش کې اردو کې آتش فشان ورته یې بهیږي توی غونته هغه ته ویلی شي حمیم عربی کې والحمیم یصب فی حلقها دغه اور د هغوی حال کې چولو ويا علي دريم قسم تخذ مولدلا رأيت امرأة معلقة بثدييها ما ايوا خذ والدا محشر کې په خپل سینې باندې کړې وه ورأيت امرأة معلقة برجليها ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها ما یوه داسې ښځه ولیده چې لګیا وه خپل بدن غوښې خوړلې والنار توقد من تحتها و لاندې ورنه اور لګېدلی و ورأيت امرأة قد شد رجليها وقد سلط عليها العقارب ما یوه داسې ښځه ولیده چې هغه خپو باندې کړې وه خو هغه بدن باندې ټوله منګران و لړمانې پرېښلي ول رأيت امرأة سماعا عمياء خرساء في تابوت من نار یا زهرا ما یوه داسې ښځه ولیده ګونګه وه کڼه وه ړنده وه د اور تابوت کې پرته وه وبل رأيت امرأة تقطع لحم جسدها بمقاريض من نار ما یوه داسې ښځه ولیده چې هغه لګیا دی د جهنم والا کانچۍ راخیستي دی خپل بدن نه د غوښې کټوي
رأيت امرأة يهرق وجهها ويداها وتؤكل أمعاؤها یا تأكل أمعاءها. ما یو داسې ښځه ولیده چې هغه مخې سوی و، تک تور شوی و او خپلې کلمې یې خوړلې. ورأيت امرأة رأسها رأس الخنزير وبدنها بدن الحمار. یا زهرا ایوی خجی خو ډیر تعجب یې کوم. ویلې ویلې بابا ویلې وم لیدله سار یې د خنزیر و، بدن یې د سپي و. دا خجی کله رسول الله ته وښیلې. دا حدیث صرف حدیث نه دی چې ما تاسو ته بیان کو، تاسو ته صلوات واستولو، تاسو ته تعجب کې شوي. نه، دا حقیقت دی. د رسول الله خبره ده. امام الکلام کلام کوم کلام الامام امام الکلام کوم دی؟ امامانو خبره وي هغه د ټولو کلام پلار دی، هغه درویغ نشي کېدای. رسول الله امام علی یا نور امامان کومه خبره وکړي هغه قیامت پورې وي او قیامت کې هغه صدیقه کېږي. دا یاد وساتئ. دا حدیث و دا خجی چې کومې وښیلې دا به قیامت کې وي اندغه شکل کې اندغه عذاب وکړي. اوس ټولو کا ټایم نشو میلاو، څو دانې ښیم چې هغه کومې ښځې دي. هغه نه بعد یو بل کتاب کې ما حدیث پړولو چې کله دا حدیث بیبي زهرا په مخ کې ذکر شولو، زهرا بیبي باندې یو داسې حالات راغللو چې په ځان نشوه پویه، پرېوتله. یې علي علیه السلام ورنیو په چرکا وکړلې. کله پاڅېدله هوش ته راغله، وتیده یا ابا یا حبیبی ما کان عملهن وسیرتهن حتی وضع الله علیهن هذا العذاب. خدایا دا خدای کوم عذابونه ونی چولی دی یا رسول الله؟ دا ویلی چولی دی ورنی؟ دا څه صراط دی؟ دا څه عمل دی؟ اغنا بعد رسول الله ورته آیت اما المعلقه بشعرها، هغه ښځه چې قیامت وریجې باندې به ویښتو سره کړې وي، یاد وساته هغه ښځه دی کانت لا تغطي شعرها من الرجال. هغه ښځه دی چې هغه نه محرمو نه خپل ویښته نه پټوي. کومه ښځه؟ نه محرم څوک دي؟ نه محرم وشه موږ تاسې خونې کې که څلوېښت میړه خونه وي په اشتراک سره اوسېږو وشه ټوله محرم دي. نه بابا، غلطه دی. محرم هغه کس چې هغه سره اتا نکاح حرام وي ابدا. هغه څوک دی؟ پلار، هغه ورور، هغه زوی، هغه سخر. دا نه محرم دي. وندیاره ما دپاره محرمه نه دی، نه محرمه دی. ترلور ما دپاره محرمه نه دی، نه محرمه دی. کزنز انګلیش یو ټکی خدای لعنت وکړي انګلیش باندې کله وخت کې دوره غوټه غلطي وکړي یو ساري وایي وشه هر شی لوړل. کزنز یو ټکی یې روباسلی دی کزن وشه که ماما زوی وي که ماما زوی زوی وي که ترور زوی المسای وي وشه ټوله کزنز دي او ټوله محرم دي. لاسونه ورسه میلوي. هغه ښځه چې هغه ویښته نه پټوي هغه قیامت وریجې باندې به لا تغطي شعرها من الرجال. نه محرمونه مخونه نه پټوي. غوړونو ما په خدای قسم دی د منبر قسم دی ور مو واخیستو چې کله مې یوټیوب باندې یو شی بله ورځ ولیدو خیال هغه موجود و چې ته پنجاب دی ښځې راوتلي دي ټیکري یې نشته سارو باندې دور دوره یې ګریوانونه دي بازار منځ کې د سینې زني کوي جلوس یې راوباسلی دی. دا کوم حسین ده ته ژاړي؟ حسین اندا درس تا دیر کو زهرا بی بی زینب خپل چادر قربان کو انتی د پاره چته زنانا بازار در او بس سینې زنی پوکا
है। ज़ैनब बीबी मोनन हदीस पढ़ो कुछ कलब मदीने की मोर काबर तरवतल निमुश पोसरा अल हसनो मिन यमीनहा वल हुसैनो मिन शिमालहा वल अब्बास मिन वराहा। अब्बास बचरता हो, हुसैन एवं सेरता, हसन बल सेरता, मोर काबर तब निमुश पोसरा हुआ था।